وبالوالدین ای واحسنوا بالوالدین احسانا او مور پلار سره ښېګړه کوئ ښه سلوک ورسره کوئ وذي القربا او خپلوانو سره هم ښه سلوک کوئ ښېګړه کوئ والیتاما او د یتیمانانو سره هم ښېګړه کوئ ښه سلوک کوئ والمساکین او مسکینانو غریبانانو بینواو سره هم ښېګړه کوئ ښه سلوک ورسره کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 38 سے سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده 83 نمبر آیات به وایو او لسمه رکو دینه شروع شوله د وإذ اخذنا نه. نو اول تلاوت کو دا غینه پس په لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. إذ نمخکې دلته کې اذکر محذوف دی. اذکر معنا تاسو یاد کئ. اذکر تاسو یاد کئ. واذکر او تاسو یاد کئ. اذ کله چې اخذنا موږ واغستا میثاق کلک واده. میثاق معنا کلک واده ته وي. کلک واده ته بني اسرائیل د بني اسرائیلونه الله پاک فرمای وای تاسو هغه وخت یاد کړئ بني اسرائیل کله چې ما تاسو نه کلکه واده واغشته چې لا تعبدون الا الله. لا تعبدون چې دی کنه دا د جمله خبریه ده. تک شو دا دلته کې خبر دی خو دا د نهي په حکم کې دی. ښه لا تعبدو دی اصل کې. تعبدون چې دی دا په اصل کې تعبدو دی. تاسو عبادت مکوئ. تعبدو تاسو عبادت مکوئ. نو دی کې حکم دی د نه کولو حکم دی. پکې نهي هغه صيغه ته وایي چې په هغې کې د نه کولو حکم وي. او نفي چې ده که نه نفي فعل نفي یو فعل نفي وي یو فعل نهي وي. نو نهي کې د کار نه کولو حکم وي. د کار نه کولو حکم وي. او په نفي کې د کار نه کولو حکم نه وي بلکې چې کار نه کړي د هغې خبر رسوي. یعنی پلانی کار نه دی کړی یا تا کار نه دی کړی. نو یو وی تا کار نه دی کړی نو دا خبر شو. یو وی ته کار مه کوه دا حکم شو. د نه کولو حکم دی. نو په نهي کې د نه کولو حکم وي. ٹھیک شو. نو دا لا تعبدون اصل کې تاسو عبادت نه کوئ. لفظي ترجمه دا ده خو مطلب دا دی چې تاسو عبادت مکوئ. نو دلته کې حقوق الله حق الله بیان شو. حق الله. نو بني اسرائیل لا چې کله الله پاک موسی علیہ السلام لا کوه تور کې تورات ورکو کنه او دا لاړو خپل قوم ته بیان کو. قوم ور سره نه منلو. نو الله جل جلاله په هغې باندې کوه تور روچت کو. ورفعنا فوقكم الطور په هغې باندې دا کوه تور روچت کو او دی په سر باندې ولا ودرو. او بیا ته الله پاک فرمایي ورته وای اوس منئ که نه منئ. دی به یا الله موږ منو. نو دا مفسرین فرمایي وای دا غر پې داسې ولاړو که نه نو چې غر به کله دی طرف ته داسې راښکته شو که نه دی به یا الله منو. او چې کله به غر لږ اوچت شو بیا به یې ته مخ واړو یا الله نه منو. بس دا دوه مشکلات دا مشکل احکامات دي دا موږ نه منو. واذ نتقنا الجبل ورفعنا فوقكم الطور کې مطلب دا دی چې په دې باندې الله پاک کوه تور اوچت. او واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذله. سوره مائده کې غالبا شپږمه سپاره کې واذ نتقنا الجبل. نتق معنا ده چې دا جبل غر په اوچت کو او بیا په داسې خوځو. داسې پر پاسه خوځونو. نتقه معنا ده اوچتول او بیا خوځول. او رفع معنا ده صرف اوچت ودرول د پاسه په ودرو. خو دلته کې قرآن کې بیا الله پاک فرمایي چې وی درو چې د پاسه په راوستو د سرونو د پاسه نو صرف په ونه درو. نتقنا الجبل فوقهم د هغې د سرونو د پاسه د غر بیا داسې خوځولو. نو چې ښکته به پرې راغې نو دوی به یا الله مونږ منو بلکل مونږ خبره تسلیم کړه. بس ستا څه احکامات په تورات کې دي دا منو. خو چې وایي غر به کله واپس بره شو
شو کنه دی به الله نشو منلې دا ډېر ګران احکامات دي بیا به الله پاک راښکته کو نو دا هغه بني اسرائیل هغه خلک دي نو دا اوس چې کوم اسرائیل دي نو دلته یو طرف ته معاهده وکي او بیا په لګیا د جنگ بندۍ معاهده وکي واپس لګیا شي په هغې باندې بمباري شروع کی نو دا هغه قوم دی چې دی د موسی علیه السلام په زمانه کې الله پاک ته قول اقرار واغستو الله پاک ور سره وعده وکړه چې الله پاک سره دی کلکه وعده وکړه چې ګوره او الله پاک ته واغسته الله پاک ته په زور وعده واغسته چې تاسو به دا کار کوئ دا خبر دا زما احکامات به منئ چې زه راته څه وایم هغه به منئ دی به وي الله منو خو چې بیا به الله پاک ته غر اوچت کو دی به وي نه منو نو دغه شانته دا اوسنی دهشتګرد هم دي دهشتګرد نو ځان په خپل دعاګانو کې دا چې کم مسلمانانو ملکونو سره ظلم کوي نو هغه په خپل دعاګانو کې یاد ساتي او دغه دهشتګردو لپاره بد دعا کوي چې الله پاکي په خپل یو قهر نازل کی دا خو ظالم قوم دی ظالم قوم او د اسلام او د مسلمان دشمنان دي او دا اوس چې کوم نوې نقشه جوړه کړي پاغه کې مدینه منوره مکه مکرمه د خپل دی باندې به موږ قبضه کوو دا زمونږ علاقې وي د مدینه منوره کې چې راکم درې بنو قریظه او بنو قینقاع او بنو نذیر دا درې زمونږ د یهودو غټې غټې دغه وي قبیلې وي او دا په مدینه منوره کې د دوی سرداری و او دا مسلمانان په ویراله د هغې سرداری ختمه کوه هغې دا هغلته نه وشړل وایي دې باندې به موږ واپس قبضه کوو نو دا هغه ظالمان خلک دي نو الله پاک فرمایي واذ او تاسو یاد کوئ اذکر محذوف روباسئ اذکر واذکر تاسو یاد کوئ اذ کله چې اخذنا موږ واغسته اخذنا د فعل ماضي واحد د تثنیه و جمع متکلم صیغه ده تثنیه و جمع متکلم صیغه ده اخذنا معنی ده موږ واغسته او اخذتو معنی ده ما واغستو نو دلته الله پاک فرمایي اخذنا مونږ واغسته میثاقه کلکه وعده بني اسرائیلونه اول وعدم ته څه واغسته لا تعبدون الا الله لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله بغیر د الله نه د الله نه بغیر به د بل چا عبادت نه کوئ نو دې ته وایي حق الله دې ته وایي حق الله نو الله پاک ته اول خپل د حق مطالبه وکړه چې اول به زما حق پوره کوي حق الله به ادا کوي حقوق الله چې ورته موږ وایو ټیک شو حق الله یا حقوق الله دواړه یو دی نو لا تعبدون الا الله د الله نه بغیر به د بل چا عبادت نه کوئ نو دوی خو ځان لاسخی جوړ کړو د هغې عبادت پې کولو او د هغې نه علاوه بیا دوی عزیر علیه السلام یادولو حضرت عزیر علیه السلام دا د الله پاک پیغمبرو عزیر علیه السلام نو دوی به وی د یهودیانو وایي نعوذ بالله عزیر علیه السلام د الله زوی دی فلسمه سپاره کړي وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديان به عزير عليه السلام د الله زوی دی نعوذ بالله وقالت النصارى المسيح ابن الله او عیسایانو به نصارو به وي عیسی علیه السلام چې دا وي د الله زوی دی نو ګورئ دی دلته کوم د الله پاک سره شرک شروع کو دی یهودو به وي عزير علیه السلام د الله زوی دی ٹھیک شو او دی به بیا ځانته یو بل ځانته به یو مقام ورکولو وی نحن ابناء الله مونږ د الله بچیو و احباء او د الله محبوب بندگان یو دی یهودو به وی مونږه اور نشي لن تمسنا النار مونږ نشي سوځولی وجه سوا و یو خو زمونږ آبا او اجداد پیغمبرانو او یو عزیر علیه السلام مونږ احترام کړی قدرم کړی خیال هم ساتلی دی وایي ځکه هغه د الله زوی و نعوذ بالله او بله خبره دا کوي وایي مونږ په خپل هم د الله بچي یو او د الله محبوب بندګان یو او د الله نیازبین یو نو مونږ اور نشي سوځولی نو دی دقلته الله پاک ورته وفرمیل لا تعبدون الا الله تاسو به د الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کوئ لا تعبدون تاسو به عبادت نه کوئ تاسو عبادت مه کوئ الا الله بغیر د الله نه نو لا تعبدون دا د فعل اصل کې لفظي فعل نفي ده او تعبدون د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده د فعل مضارع جمع مذکر حاضر تعبدون معنی تاسو عبادت کوئ تعبدو معنی یعنی تعبدو معنی ته عبادت کې تعبدان تاسو دوه عبادت کوئ تعبدون تاسو ټول عبادت کوئ لا تعبدون تاسو عبادت نه کوئ
خو لفظي خود دقه دی لا تعبدون، لیکن دا اصل کې نهي د نهي ما تاسو وی لا تعبدون په اصل کې لا تعبدو، تاسو عبادت مکوئ الا الله، بغیر د الله نه، بغیر د الله نه به بل چا عبادت نه کوئ. نو دوی ځان لسخه جوړ کړو د هغې عبادت په هم کولو، د غوا نه متاثر نو بیا ورته ځکه الله پاک وفرمایل چې تاسو د دې مړي ژوندي کېدو لپاره غوا ذبح کوئ، او دوی په غوا کې بیا نخرې راوښکلې، دې وجې نه ورته الله پاک دا حکم وکړو چې د دوی د زړه نه دغه غوا محبت وځي. نو الله پاک ورته یو حکم دا وکړو، د دې خبرې وعده یې واغسته، کلکه وعده یې واغسته. ګورئ وإذ أخذنا او کله چې مونږ واغسته میثاق بني اسرائیل نه کلکه وعده لا تعبدون الا الله، اول ورته دا وی لا تعبدون الا الله، تاسو به د الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کوئ، د الله عبادت به کوئ، د بل چا به نه کوئ. وبالوالدین احسانا، نو دلته کې به واحسنوا محذوف روباسئ، واحسنوا او تاسو احسان وکئ، تاسو ښېګړه وکئ، ښه سلوک وکئ، بالوالدین مور پلار سره احسانا ښه سلوک، یعنی تاسو به مور پلار سره همیشه ښه سلوک کوئ. نو دا احسانا دې ته وایي مونږ وایو مفعول مطلق، او احسنو دا ورله فعل دی، واحسنوا دا ورله فعل فاعل دی، او احسانا ورله مفعول مطلق دی. دا اصل کې واحسنوا احسانا، او تاسو ډیر ښه سلوک کوئ، ډیر ښه سلوک کوئ بالوالدین مور پلار سره. والدین د والد تسنیه والدین راځي، نو د چا خو دوه پلاران کېدی نشي، نو والدینو کې مور او پلار دواړه شامل شو. وبالوالدین احسانا، نو اول دې ځای کې چې وکنه دلته کې لا تعبدون الا الله، دې کې حق الله او حق الله یا حقوق الله، او وبالوالدین نه نه دی، د بالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، دې ځای پورې دا بیا حقوق العباد راغی، حقوق العباد. نو الله پاک د خپل حقوق سره د خپل بندګانو حقوق هم شمار کړل، او په بندګانو کې د ټولو نه زیات د احسان او د ښه سلوک او د ښېګړې حقدار مور او پلار دي. ځکه د الله پاک په حقوقو پسې فوراً مور او پلار حقوق بیان کړه، چې مور او پلار ګوره دا په دنیا کې یو داسې لوی نعمت دی چې ښځه بچي دا ټول ارڅ واپس راتلی شي، مال دولت او عزت او شهرت دا واپس راتلی شي، خو مور پلار یارونه خویندې دا د نه یو ځل د لاس له لاړه دا واپس بیا نه راځي. نو ځکه الله پاک د خپل حقوقو سره د مور پلار حقوق فوراً ورپسې یاد کړل. وبالوالدین احسانا، او مور پلار سره ښه سلوک کوئ، ښېګړه کوئ، ښه سلوک کوئ، احسان ورسره کوئ. نو مفسرین فرمایي وایي د مور پلار سره احسان کول، ښېګړه کول، ښه سلوک کول، قدر او احترام کول دا فرض دي، دا د فرضو په درجه کې دي. او وی چې مور پلار درته د بدعت یا د شرک حکم وکړي وي هغه مه منه، نور به هر خبره به منې، جایز به هر یو حکم منې. تر دې پورې حدیثو کې راغلی دي که مور پلار درته وایي چې ښځه پرېږده به هم پرېږدي، ښځې له طلاق ورکړه هم به طلاق ورکړي، تر دې پورې راغلی دي. خو بیا به تا سره هم سر سترګې شته دی، ته به د دواړو خبرې اوري، نو د هغې نه پس به بیا فیصله کوي. کله ستا ښځه او هغه ستا د مور بېعزتي کوي، د مور پلار قدر دې نه کوي، او د مور پلار سره دشمني کوي هر وختي، او ته بیا هم د هغې ښځې طرف کې او مور پلار پرېږدې، نو دې باندې ته ګناهګارېږي. ته به اول مور او پلار او دا ښځه مخامخ کښېنې، نو کو زیاتې د مور پلار وي نو هغې ته به ووایي خیر دی تاسو لږه نرمي کوئ، که زیاتې د ښځې وي نو چې مور پلار درته کوم حکم وکړي بیا به ښځې سره هغه عمل کې. نو الله پاک فرمای وی لا تعبدون الا الله، دی بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو به د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ. وبالوالدین احسانا، او مور پلار سره به ښېګړه کوئ. وبالوالدین، او مور پلار سره احسانا، ښېګړه به کوئ، ښه سلوک به کوئ، احترام به کوئ، قدر به کوئ، د حکم تعمیل به کوئ، خبره به منئ. وذل قربا، نو دلته کې دا واحسنوا احسانا د دې عطف په دې باندې دی. وذل قربا، او خپلوانو رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوئ. دا ښه سلوک والا خبره نه، ښېګړې والا دا د رشتہ دارانو سره هم دی، یتیمانانو سره هم دی، مسکینانو سره هم دی. نو الله پاک فرمایي وبالوالدین احسانا وذل قربا، او رشتہ دارانو سره هم ښه سلوک کوئ. رشتہ دارانو سره رشتہ داري مه پرېږدئ، ځکه قیامت په ورځ به دا رشتہ داري نه ده، دا به د الله په دربار کې حاضر شي، او یا الله دا کس د خپل رحمت نه داسې کټ که څنګه چې په دنیا کې ما سره تعلق پرېښی، دغه شانتې څنګه زه کټ کړی وم او د قطع رحمي کړې وه، یا الله نن دام د خپل رحمت نه جدا کړي.
نو دا رشتہ داری خپل رشتہ داری ماماګان تربوران رشتہ داران رونه خويندې دا ټولو به خپل قدر احترام کې کتا سره تعلق پریدیم ته به ور سره تعلق نه پریدې دا دای سره کتا سره بد سلوک کوي نو ته به ور سره ښه سلوک کوي وذل قربا او خپلوانو سره ښه سلوک کوي والیتاما او یتاما چې دی دا د یتیم جمع ده یتیم یو یتیم ته وایي او یتاما چې دی که نه یتاما دیتا وای جمع مکسر یتاما نو دا یتاما چې دا د یتیم جمع ده یتیمانان او یتیمانو سره ښه سلوک کوي یتیمانانو سره ښه سلوک کوي نو ول یتاما نو دلته کې دا احسان د مور پلار سره دی بیا اول نمبر د مور پلار دی دویم نمبر د رشتہ دارانو دی دریم نمبر د یتیمانانو دی نبی علیہ السلام فرمای وای چې څوک په دنیا کې د یتیم کفالتو کې د یتیم احترامو کې د یتیم قدرو کې د یتیم باندې قرآن وای په یتیم باندې دینی تعلیمو کې دنیاوی تعلیمو کې د هغه د جامو د خوراک سکاک کفالت مکملو کې کنه وای کافل الیتیم کهاتین فی الجنه په جنت کې به وای ما سره داسې وي دا ګوتې دوه یو ځای داسې ودرولي وای دا به وای زه او دا د یتیم کفالت کوونکی د یتیم یعنی د هغه چې خیال کړی وي او د هغه تربیت یې کړی وي او د هغه د څنګه حقوق د ماشوم چې څنګه حق په پلار باندې وي که نه په پلار باندې نو دقه د پلار هغه کومه مرتبه چې ده دغه ورله د ترونو یا د رونو دغه خلکو ورله پوره نو نبی علیہ السلام فرمایي چې جنت کې به د یتیم کفالت کوونکې او زه داسې به یو داسې دا دواړه ګوتې ونیو دي نو د یتیمانانو ډېر خیال ساتل نبی علیہ السلام له صحابي راغی یا رسول الله زړه مې ډېر سخت دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل د یتیم په سر باندې لاس راکاږه ستا دا زړه سختی به الله ختمه کړي الله طرف ته به د توجه پیدا شي د یتیم چاته وایي یتیم چې د چا مور مړه شي هغه ته یتیم نه وای بلکې د چا پلار چې مړ شي هغه ته یتیم وای په انسانانو کې چې د چا پلار مړ شي هغه ته یتیم وای او په زناورو کې چې د چا مور مړه شي هغه زناور ته یتیم وای په یتیمانانو په زناورو کې چې یتیم هغه زناور وي که نه چې هغه مور مړه شوی وي او په انسانانو کې یتیم هغه ماشوم وي چې د هغه پلار مړ شوی وي چې مور مړه شوي هغه ته یتیم نه وي بلکې چې پلار مړ شوي هغه ته یتیم وای نو د یتیمانانو خیال ساتل دا و یتیمانانو سره ښه سلوک کول او د هغه د جامې خیال ساتل د هغه د پیزار خیال ساتل د هغه د خوراک سکاک خیال ساتل د هغه د صحت خیال ساتل نو د یتیم سره ښېګړه کول والمساکین او د مسکینانو سره ښېګړه کول ښه سلوک کول نو دا ورته الله پاک د بني اسرائیلو نه وعده اغستې وه چې تاسو به د مور پلار سره احترام کوئ د رشتہ دارانو سره به هم ښه سلوک کوئ د یتیمانانو سره به هم ښه سلوک کوئ او مسکینان غریبانان بالکل چې د هغې د خوراک سکاک د یو وخت پته لګي او د بل وخت نه لګي نو د هغې خلکو به هم خیال ساتئ ګاونډ کې خوا او شا کې ګوره قرآن کې الله پاک خدا خو بني اسرائیلو نه واده اخلي که نه په پنځمه سپاره کې الله پاک امت محمدیه ته فرمایي ولا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل دا وعده الله پاک د امت محمدیه نه مغسنی لا تعبدون الا الله تاسو به د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ نو دا د بني اسرائیلو نه وعده وه د دې امت نه الله وعده اغستله وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به ښېګړه کوئ ښه سلوک به کوئ احترام به کوئ بني اسرائیلو نه الله وعده اغستې وه د امت محمدیه نه الله پاک اغستله وذي القربى او د رشتہ دارانو سره به ښه سلوک کوئ والیتاما د یتیمانانو ښه سلوک کوئ او خیال به ساتئ والمساکین او د مسکینانو سره به ښه سلوک کوئ او خیال به ساتي والجار ذي القربى او د خپل گاونډي سره به خیال ساتي نږدې گاونډي سره د هغه به احترام او ښېګړه به اور سره کې او والجار الجنوبي او د ځان نه لږ لرې گاونډي چې وي د هغه به هم خیال ساتي قدر به کې د هغه ته به تکلیف نه رسي نږدې گاونډي ته به هم خیال به ساتي قدر به کې احترام به کې ښېګړه به ور سره کې مالی امداد به ور سره کې او هغه ته به په خپلو خوشحالو کې تکلیف نه ور رسي چې ستا کره واده دی خوشحالي ده او تا دومره درس غوبل اغستی چې گاونډي کې په کور کې بیمار پروت دی او هغه ته ستا د وجې نه تکلیف دی داسې به کار به نه کوې نو دا د امت محمدیه نه الله پاک دا وعده اغستې ده والجار الجنوبي والجار والصاحب بالجنب
وصاحب بالجنب او ستا سره چې خوا کې څوک ملګری ناسي د هغه سره به ښېګړه کې هغه سره به ښه سلوک کې وابن السبیل او د مسلمان به خیال ساتي قدر به کې ښېګړه به کې د مسافر به ښېګړه به ورسره کې نو دا د امت محمدیه نه وعدې دي او دا د بني اسرائیلو نه وعدې اخیستې وي چې لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساکین او بیا ټولو ته حکم دی امت محمدیه تم او د یهودیانو تم حکم بني اسرائیلو ته وقولوا قولا قولوا خبره کوي خبره کوي او تاسو وایي للناس خلق سره تاسو کوي خلق سره حسنا خبره وقولوا قولا للناس حسنا او خلق سره خبره کوي للناس خلق سره حسنا خبره خبرې کوي وقولو او تاسو وایي تاسو کوي للناس خلق سره حسنا خبرې نو د خبرو حکم دی تاسو خلکو سره په خنده پیشانی باندې ملاویږئ په نرم لهجه کې خلکو سره خبرې کوئ په جی جان سره خلکو سره خبرې کوئ ځان نه به فرعونیان نه جوړوئ الله پاک موسی علیه السلام ته حکم کړو په تبلیغ کې چې تبلیغ طریقې موسی علیه السلام ته الله پاک ښودله چې د الله پیغمبر او د الله رسول الله پاک ورته فرمایل وای فقولا له تاسو دواړه موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ته الله پاک فرمایل تاسو دواړه لاړ شئ فقولا له قولا لینا تاسو دوانه فرعون لاړ شئ او هغه سره نرم مزاج کې خبره وکړئ په نرمۍ لهجه کې ورسره خبره وکړئ نو الله پاک موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته تبلیغ طریقه هم ښیي د خطابت طریقه هم ورته ښیي چې که عالمي نو ته به په نرمۍ سره هر چا سره خبره کوي که مقتدیان دي وي که رونه دي وي که خویندې دي وي که رشته داران دي وي که ستا خبره چې څوک هم وروري په نرمۍ په محبت سره هغه سره خبرې کوئ ځکه وایي ته چې خبرې کوې که نه ته چې خلکو ته تبلیغ کې ته چې خلکو ته تقریر کې ته چې خلکو ته قرآن بیانې ته چې خلکو ته حدیث بیانې ته چې په منبر باندې کینې خلکو سره خلکو ته قال الله قال رسول بیانې نو یاد وساته وایي ته د موسی علیه السلام نه بهتره کېدی نه شي او چې دا تا ته کوم په جومات کې ناست یا ستا قرآن ستا حدیث دا په میډیا باندې اوري نو ګورې هغه د فرعون نه بدتره کېدی نه شي نو ته د موسی علیه السلام نه اوچته مرتبه ستا کېدی نه شي چې موسی علیه السلام یو جلالی پیغمبر او هغه ته الله پاک فرمایي موسی علیه السلام ته چې ته په نرمه لهجه کې فرعون سره خبره وکړه نو موږ ته خو به طریقه ولا حکم دی چې یعنی امت محمدیه کې چې څومره علما دي څومره محدثین دي څومره مبلغین دي تبلیغ والا دي او عالمان دي تفسیر بیانوي احادیث بیانوي د ټولو ته حکم دی چې تاسو په نرمه لهجه کې خلکو ته خبرې کوئ وقولوا للناس حسنا او تاسو خلکو سره په نرمه لهجه کې خبرې کوئ خبرې کوئ خلکو ته د نبی علیه السلام صفات بیانوئ خلکو سره تاسو ښکلې په نرمه لهجه کې خبرې کوئ نو تاسو د موسی علیه السلام نه بهتره کېدی نه شئ چې هغه ته الله پاک حکم وکړو چې ته په نرمه لهجه کې فرعون سره خبرې وکړه او ستا خبرې چې څوک اوري هغه د فرعون نه بدتره کېدی نه شي په دنیا کې د ټولو نه بدترین انسان فرعون چې هغه د خدایي دعوه کړې وه انا ربکم الاعلی زه د ټولو نه غټ خدای یم ستاسو د ټولو نه اوچت خدای نو الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې دغه د خدایي دعوه کوي که نه د سره هم په نرمه لهجه کې خبرې وکړه کېدی شي چې دا ستاسو دا خبرو اثر په ده باندې وشي نو نرمه لهجه کې که تبلیغ والا بیان کوي نو خلکو باندې اثر کوي که علما په نرمه لهجه کې خپلو عوامو ته خپلو مقتدیانو ته بیان کوي نو هغه باندې اثر کوي او مونږ عوام خلکو که یو بل سره په نرمه لهجه کې ښکلي اخلاقو سره خبرې کوو نو خلک وایي یاره څومره ښکلي اخلاق دي ستا د اخلاقو نه خلک متاثره شي نو بیا تا ته هم څه مشکلات نه وي او هغه هم ستا د خبرو نه خوشحاله شي نو د یو انسان د مسلمان زړه خوشحالول نو الله خوشحالول دي که نه نو دغه شانتې الله پاک د بني اسرائیلو ته هم وفرمایل وقولو او تاسو کوئ للناس خلکو سره حسنا ښې خبرې نو حسنن کې بیا الله پاک ورته فرمایلی دی په تفسیر جلالین کې بیا مفسر جلالین بیا فرمای وی په دې کې حکم دار چې تاسو خلکو سره په نرمه لهجه کې خبرې کوئ خلکو ته د نبی علیہ السلام صفات چې کوم په تورات کې بیان شوي هغه ورته په صحیح طریقې سره بیانوي کوم حلیه مبارکه ده هغه بیانوي کوم معجزات دي د نبی علیہ السلام هغه بیانوي او تاسو تورات احکامات م پټوي هغه ټول خلکو ته بیانوي نو وقولو او تاسو وایي تاسو کوئ للناس خلکو سره حسنا خې خبرې واقیمو او تاسو ودروي یو ادا کولی یو ادرول وی
یو کول وي یو ادرول وي. ادرولو نه مراد دا دی چې د مونځ څومره فرایض واجبات مفسدات مستحبات او د دغه څیزونو به لحاظ ساتي او چې مونځ کې نو دا مونځ قایمول دي. نو الله پاک یهودو نه د بني اسرائیلو نه وعده اخلي واقیمو او تاسو ودروئ الصلاة مونځ ودروئ، یعنې تاسو مونځ کوئ پابندۍ سره او د فرایضو د مستحباتو او د دې ټولو څیزونو مسایلو رعایت سره تاسو مونځ وکئ. نو د یهودو 2 وخته مونځونه مفسرین فرمایي یو د ساري مونځو یو د مازیګر مونځو. دا 2 وخته مونځونه د بني اسرائیلو د یهودیانو صرف 2 وخته مونځونه. وآتو او تاسو ادا کوئ. دا اقیمو دا د امر صيغه د امر حاضر د جمع، ٹھیک شو، جمع مذکر. او آتو چې دی کنه نو دا د جمع صيغه ده او د امر او د مذکر د پاره ده. وآتو او تاسو ورکوئ، تاسو ادا کوئ الزکات، نو تاسو زکات ادا کوئ. نو بني اسرائیلو خپل منځو د هغې ته د هغې حکم په تورات کې او د هغې د زکات خپله یو طریقه وه، نو هغې به هم زکات ورکولو. څنګه چې بیا موسی علیه السلام قارون ته ووایي چې ته زکات ورکه، نو هغه بیا په موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه. خلک یې ځان سره ملګري کړي چې موسی علیه السلام به مخکې موږ ته تبلیغ کولو، اوس راته زموږ مال ته غل دی چې موږ سره زموږ مال راکړه، زکات کې راله مال راکړه. نو الله پاک سره د خزانو په ځمکه باندې خاصو فخسفنا به وبداره الارض، نو الله پاک په ځمکه باندې هغه خښ کو. نو دلته کې الله پاک د بني اسرائیلو نه وعدې واغستې چې لا تعبدون الا الله. یو دا چې تاسو به د الله پاک سره شریک نه کوئ، څوک نه جوړوئ، د الله عبادت به کوئ. وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساکین، دا بل حکم شو. وقولوا للناس حسنا، دا 3م حکم شو. واقیموا الصلاة، دا 4م شو. وآتوا الزکاة، دا 5م شو. د دې 5 خبرو باندې ته الله پاک وعده واغسته چې دا 5 کارونه به کوئ. نو دوی وی چې یا الله بالکل منو چې الله پاک به په غر اوچت کو او د دې باندې به رانږدې شو. وی الله دا تا چې کومې 5 وعدې موږ نه واغستې په دې موږ کلک ولاړ یو، موږ بالکل په دې باندې ولاړ یو او همدقه به کوو. خو چې څنګه به ته الله پاک لږ غر اوچت کو که نه، دوی به بیا ثم تولیتم، بیا تولیتم تاسو مخ واړولو، تاسو روګرداني وکړه، تاسو هغه کوم وعده چې کړی وه د هغې نه واپس شوئ. ثم تولیتم، تولیتم دا د فعل ماضي جمع مذکر حاضر صيغه ده. تولیتم تاسو مخ واړولو، تاسو روګرداني وکړه، تاسو خبرې نه انکار وکړو. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړولو یا تاسو انکار وکړو د خبرې نه، یا تاسو د دې وعدې نه منکر شوئ. الا قليلا، سوا لږ غونته کې منکم لتاسونه، سوا ستاسو نه لږ غونته کې چې هغې مخ وانه ړولو هم په دې باندې پابند اوسېدل. لکه څنګه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا د یهودیانو سردارمو او دا غالبا د عبدالله ابن ابی ابن سلول زویو. دا د یهودیانو سردار چې و عبدالله ابن ابی ابن سلول، دا هغه زوی و عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. نو دا د اول به په تورات باندې عمل کولو، ډېر پابندۍ سره به پې عمل کولو، د روګرداني نه وکړی او د ملګري و څه اصحاب یو ملګري و د ملګري. نو چې کله بیا د تورات منسوخ شو که نه، نبي علیه السلام له الله پاک نبوت ورکو او بیا ورله الله قرآن ورکو، نو تورات منسوخ شو، د هغه احکامات منسوخ شو، نو دا فورا مسلمان شو او نبي علیه السلام سره بیعت وکړو او د نبي علیه السلام په لاس مبارک باندې ایمان راوړو او بیا به د قرآن او د نبی علیه السلام تابعداري کوله. نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د ده یو څو ملګري وو، هغوی بیا صحیح چې کله تورات منسوخ شو، نو دوی بیا په قرآن باندې عمل شروع کو او د نبی علیه السلام په لاس باندې ایمان راوړو. دا بیا د نبی علیه السلام صحابي وو او ډېر بهترین اوچتې مرتبې والا صحابي وو او دا د تورات عالم مو په خپله زمانه کې د تورات عالم او پته ورته او حق پرست عالم د تورات هغه زمانه کې. خو چې کله تورات منسوخ شو، بیا په نبی علیه السلام ایمان راوړو او چې بیا کله عبدالله ابن سوریه چې و کنه، عبدالله ابن سوریه دا بیا په مدینه منوره کې د یهودو عالمو، نو ده به بیا دغه کولو د تورات احکامات به پټول. نو فورا به عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا عبدالله ابن سوریه راونیولو. او دروغ مه وایه، دا ګوتې دې لرې که چې دغلته د رجم آیاتونه شته دی که نه. نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه به بیا دا عبدالله ابن سوریه یهودي چې و، یهودي عالم، دا به بیا ښه برابرولو. نو دلته کې د بني اسرائیلو کې چې الله پاک ورته وفرمیل ثم تولیتم، بیا تاسو زما د دې
کم وعده مې در سره کوم احکاماتو کې پنځه کړي وه لا تعبدون الا الله یو شو وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساکین دا دویم شو وقولوا للناس حسنا دا دریم شو واقیموا الصلاة څلورم شو واتوا الزکاة پنځه د دې پنځو خبرو مې در نه کلکه وعده وایسته که نه نو ثم تولیتم بیا تاسو د دې نه منکر شوئ تاسو د دې نه روګرداني وکړه تاسو د دې نه مخ واړولو الا قلیلا منکم سوا تاسو نه د لږو کسانو هغه لږو کسانو کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې هغه په دې باندې پابندو هغه د دې نه مخ وانړو د دې نه روګرداني ونه کړه وانتم او حالانکې تاسو یې معرضون مخ ګرځونکي ستاسو مشرانو مخکې وایي الله پاک ورته وفرمایي معرضون چې دی معرضون دا د جمع مذکر سالم صیغه ده جمع مذکر سالم صیغه ده اعراض کون کیه تاسو اعراض کون کیه مخاړون کیه تاسو انکار کون کیه نو تاسو مشرانو انکار کړو چې الله پاک به کله کوهی تور لګو چت کو نو دی به وي چې مونږه ډل منونه او چې بیا په الله کې خو دا رانځي کو په سر به ولا راټیټ کو نو دی به یا الله منو بس مونږه دا عذاب لری کا نو دا هغه خلق دي نو الله پاک بیا د نبی رسول الله په زمانه کې د يهودو ته وي چې ګوره تاسو عادت ته دا الله د احکاماتو نه مخ اړول او د الله د پیغمبرانو قتل ستاسو عادت دی په یو ورځ کې دوی څومره درې سوه پیغمبران شهیدان کړي او څومره دوی ظلمونه کړي نو الله پاک ورته وفرمایل ثم تولیتم بیا ستاسو مخ واړولو الا قلیلا منکم سوا د لږو کسانو نه یعنی د لږو کسانو نه بغیر نور تاسو ټولو مخ واړو دغه لږو کسانو مخ وانړو دوی خبره ومنله او منکر نشو او روګرداني ونه کړه او زما نافرماني ونه کړه بس دا کم سیزونو ور سره ما وعده کړی وه په هغې باندې پابندو وانتم معرضون او چې دا کمو خلکو ته مخ واړولو دوی ته وایي چې تاسو روګرداني کوونکي خلک یې ستاسو مشرانو روګرداني کړې وه نو تاسو خو په سر کې د هغه روګرداني کولو والا یې نو دا زمونږ تفسیرو د نن ورځې د یو آیات هم تفسیر وکړو لفظي ترجمه انشاءالله یو ځل وایو چې دا موږ ته ښه مضبوطیات شي وذکروا او تاسو یاد کړئ اذ هر کله چې اخذنا مونږ واغستا میثاقک لکه وعده بني اسرائیلونه لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ تاسو عبادت مه کوئ الا الله بغیر د الله نه تاسو بغیر د الله نه جل جلاله نه بغیر د بل چا عبادت په نه کوئ وبالوالدین واحسنوا بالوالدین احسانا او مور پلار سره ښېګړه کوئ ښه سلوک ورسره کوئ وذي القربا او خپلوانو سره ښه سلوک کوئ ښېګړه کوئ والیتاما او د یتیمانانو سره ښېګړه کوئ ښه سلوک کوئ والمساکین او مسکینانو غریبانانو بینواو سره ښېګړه کوئ ښه سلوک ورسره کوئ وقولوا للناس وقولوا او تاسو کوئ للناس خلکو سره حسنا ښې خبرې وقولوا او تاسو وایئ للناس خلکو ته حسنا ښې خبرې خلکو ته وایئ یا ښې خبرې خلکو سره کوئ په نرمه لهجه باندې خلکو سره خبرې کوئ واقیموا الصلاة او تاسو منځ قایموئ وآتوا الزکاة او تاسو زکات ورکوئ ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو الا قلیلا منکم سوا د تاسو کې د لږو کسانو نه بغیر نور ټولو مخ واړولو وانتم معرضون او حالانکې تاسو مخ ګرځونکي او تاسو حال دا دی چې تاسو مخ یعنی تاسو روګرداني کوونکي خلک یې تاسو منکران یې د الله د احکاماتو نه انکار کوونکي خلک یې نو دا زمونږ د نن ورځې درس و تاسو ځان سره دې نه سکرین شاټ واخلئ دا ځان سره ولیکئ دوباره یو ځل واورئ انشاءالله د دې آیاتونو دا ترجمه به تاسو ته ښه مضبوطه یاده شي راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام